الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زمونږ خوږ مشر رور جناب حضرت شیخ رفیع الله صدیقي صاحب چې هغه لږې ورځې وړاندې څه حادثه پرې راغلې وه، زه د هغه تپوس ته راغلم او دلته کې شیخ صاحب هغه یو خبره وکړه چې فاروقي صاحب ته شیخ صاحب هغه د حیا نه د ایمان نه د هر څه نه پاک کړی دی. نو ما ورته وویل چې شیخ صاحب زه او دومره اوچت تلل دا زما د وس خبره نه ده، ځکه چې علمای دیوبند ما دپاره ټول یو دي. اختلافات دي هغه د علماو ترمنځ دي، ډېره ښه خبره ده، د عوامو پکې هېڅ کار نشته. بیا هغه نظم راوغوښتی شه، دلته کې دی واورولو او یقینا چې هغه الفاظ په ما په خپله هم ښه نه لګي او ما واو هم نه ریدل. خو صرف دغه یوه خبره کوم چې څوک هم علماو پسې بدې ردې وایي او دغه کوي، یقینا چې د ایمان نه پاکېږي. او ما سره دومره سرمایه نشته چې زه په دې باندې پاکه کړم، هم په دغه علماو باندې خپل ځان بخم چې د دې علماو خدمت او یقینا چې د علماو خدمت کې د ایمان هم خیر دی، د ځان هم خیر دی، د دنیا هم خیر دی، د آخرت هم خیر دی. ټولو ته مې دغه یو اپیل دی چې زما په آواز باندې به ډېر اوازونه وي، څوک به څه وایي، څوک به څه وایي، څوک به څه وایي، خو زما یوه خبره زما د ټولو وروڼو ته دغه یو خبره ده چې زما د علمای دیوبند ترمنځ ده چې څومره هم تنظیمونه دي ټوټل زما خپل دي، نه سپاه صحابه پسې سوام، نه اشاعت پسې سوام، نه چې کوم دی نو بل چا پسې یا بل چا پسې، دا ټول زموږ خپل تنظیمونه دي. الله رب العزت ته زموږ د ټولو اتفاق او اتحاد پیدا کړي چې د دې مشرکانو د دې خاینانو دا جامې په دې سکونو باندې ماتې کړو. یقینا که زموږ اتفاق راغی نو د هېڅ چا مجال نشته چې د علمای دیوبند مقابله وکړي. نن که په ختم نبوت حمله کېږي هغه هم زموږ د بې اتفاقۍ وجه ده، نن که په ناموس رسالت باندې څه هم شروع دي، یقینا دا زموږ خپله بې اتفاقي ده. که چېرې په موږ کې اتفاق راغی نو انشاءالله چې زموږ دا دشمنان زموږ مقابله کې هېڅ هم نه دي. زموږ مجاهدین چې څومره هم دي دوی شهادت غواړي او نور چې څومره هم دي یقینا هغوی د مرګ نه فرار غواړي. نو مرګ د شهادت یقینا لویه رتبه ده، خو مرګ د شهادت د ټولو نه وروستۍ خبره ده، د ټولو نه لومړی د دې دجالانو مقابله کول غواړي. نو زما ټولو ته دغه اپیل دی چې نه دا نظم ما ویلی دی، نه ترې نه خبر یم او نه ترې نه اتر یم او نه په دې څیزونو کې برخه اخلم. فقط والسلام.